څومره چې مسلمانانو څومره دنیا کومو ترقي کړې ده هغه په قرآن شریف باندې چې کوم دی عمل کړی دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدل چانس یې تاسو ته دا ورسېدل او موږ ته چې الله پاک راکړی موږ خپل عمل نه کولیږي نو بهرحال دی د خپل وخت مدي کول دی او دا نه چې کرکټ پرېږدو کرکټ به کوو خو څنګه چې کرکټ قرباني کوو چې په دین کې به قرباني کوو پهله پرایورټي زموږ دیني ځکه زموږ مقصد دا دی په دنیا ته راتلو چې الله جل جلاله وپېژنو چې الله جل جلاله څوک دی څنګه دی څه به کوي څه کولی شي الله جل جلاله موږ چې الله وګورو که نه موږ اصل کې د الله جل جلاله قدم نه دی اخیستی او موږ وایو زموږ دا کار نه کېږي یاره ته الله جل جلاله مخکې ته وګورو چې الله پاک څه کولی شي دا د الله جل جلاله په ذات باندې غیرت وکړه الله غیرتي بادشاه دی ورا الورا دی کن فیکون دی او وحده لا شریک دی نو هیڅ بل څوک نشته دی ته خو الله پاک را پیدا وکړه ته بیا ګوره چې الله پاک تاسو څه کولی شي نو موږ به چې کوم څه وته دا زموږ اسباب په دې به یقین نه ساتو ځکه چې آزاد فرمایي که نه چې اسبابونه انکار کول ګناه ده خو په اسبابو باندې یقین ساتل لا کفر دی موږ کرکټ به کوو صرف دې لپاره چې یار فټنس او زموږ مختلف نیتونه به کوي جیم کو په دې نیت کو چې کله جهاد ضرورت موږ حاضر دي لپاره موږ جیم کو کله دین کې بس روز روز ما وځاتو موږ جهاد جیم دې لپاره کو کله موږ مرګرو تارونو ته کوم ځای کې اساس وغیرہ نو ما کې زوري دا اوچت کوم زدا هیلپ وکړو د هر شي خپل نیتونه چینج کړو د هر څه بالا از دقیق چې الله په لار کې د نیتونو معاملات بالا بسین کې راځي چې د الله په لار کې نو په یار او روشندان قوم لګي دا نیت هم چې هوا پی راشي او غټ نیت دار چې یار اذان په اورم نو دا وایي کې ډېر فرق شو خدا بل کې چې الله په لار کې وځو ان سوینګ اوټ سوینګ بیٹ نیول لاشي نه لکه چې ترازو پیسې په لګي وخت هم لګي خپل ځان په لګي درې شي نه لګي بیا هغه ازمت سیوینګ سوینګ هم زده کی او اوټ سوینګ هم زده کی بیټسمن دنه بار هغه فاک سپټولر سي زده کی ولې چې درې ونه شي نه په لګي خو چې کله د الله په لار کې وځو چې خپل ځان مو لګي پیسې مو لګي وخت مو لګي بیا ونیتونه معلومیږي مونږ ته بیا به چې کوم نه چانه پریشر نه لو چانه به کی کو موږ ټیم په ډایرکټ موږ ودرې کو بیا زم کوچ زې کینو کوي چې خو اکثر خبره کوم چې زم امت ته امر بالمعروف و نهي عن المنکر کار ملاو شوی خط طرف ته رابلل بدو نه منې کول او دی وخت کې زم کوچ ته وړو کنه ول الله جل دا کار لګیا دي ځکه چې ماشوم د وکړه خپل کوچ هغه دا نه وي چې ته غلطه وکړي همیشه له شیخي لګیای چې د څه کو دا بجې شي او خطر ته سوچ کوي دا زموږ د امت کار دی صرف امر بالمعروف اور نهي عن المنکر دا زموږ د امت کار دی زموږ مقصد دا دی دنیا ته راتلو او کوچ